والصلاة والسلام على نبينا وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام مشایخ اعظام، علماء کرام، لوی رافت و شفقت لایق طالب علمانو، علماء سره، طلباء سره، د علماء طلباء د حق دین حق محنت سره محبت کوونکو مسلمانانو، دا د ټول د وخت ناستم الله قبول کړي. او د دې محنت او د دې قربانۍ په نتیجه کې دی الله پاک تاسو په دې حق محنت کې برکتونه واچي، او تاسو د دې حق محنت حفاظت یې وکړي، او تاسو ته الله سبحانه وتعالی په دې حق محنت باندې استقامت نصیب کړي. سره زما عزتمندو، د اکابرو، د مشایخو، د علماء، د مناظرینو، د مدرسینو خبرې مو واورېدې. زه خو ډېر نه پوهېږم، خو زما په خیال دې ټولو خبرو باندې پوهه، او په دې ټولو خبرو باندې د پوهې نه پس عمل، او د دې ټولو خبرو امت ته د رسولو بنیاد په دوه څیزونو باندې دی، او دا زمونږ د مشرانو شیوه وه. یو شی نصیحت او خیرخواهي ده، او دویم شی په سلف و اعتماد. یو خیرخواهي او نصیحت، او دویم اعتماد، یا اعتماد او نصیحت. زمون مشران وی یا هذا علیک باتباع سنه، وسړی او مسلمانه هر پاته سره چې هر څوک چې ځان ته مسلمان وي د سنت اتباع خپل ځان باندې لازم کړه، د اهتمام وکړه. واکد من ذلك اتباع السلف، او د سنت د اتباع نه زیات تاکد والا صفت چې دی، کیفیت چې دی، هغه د سلف اتباع. فانهم عرفوا بسنه منا، فانهم عرفوا بسنه منا. سلف صحابه کرام، تابعین اعظام، ائمه مجتهدین دا زموږ نه سنت ښه پېژني، زموږ نه سنت ډېر زیات پېژني. ابراهیم نخعی رحمه الله فرمایي چې چېرې ما ته دا خبره معلومه شي، زما په علم کې دا خبره راشي چې صحابه کرامو د اودس په وخت کې تر رسغینو پورې د مړوندونو پورې لاسونه وینځل، هېڅ یې نه وینځلې. د اعتماد باره کې د ابراهیم نخعی یو قول او یو ارشاد ذهن ته راغی، وایي که ما ته دا خبره معلومه شي او ما صحابه کرام لیدلی وی چې دوی په اودس کې لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل، دا وینځل یې کافي پې نه دی. نو ابراهیم نخعی فرمایي ما به همداسې اودس کولی، او حال دا دی وانا اقرأها الى المرافق، چې آیات میں لولم، آیات کې حکم دی چې تاسو لاسونه څنګه پورې وینځئ. خو ما که صحابه کرام لیدلی وی رضوان الله عنهم اجمعین، اعتماد دې ته وایي چې هغوی دې رسغینو پورې لاسونه وینځل، نو ما به هم لاسونو پورې وینځل، رسغینو پورې لاسونه وینځل، کوهینو پورې باندې لاسونه وینځل، مرافقو پورې باندې نه وینځل. دا ولې؟ دا ولې؟ الله اکبر. لأن الصحابة لا يتهمون بترك السنة، وهم أرباب العلم، وهم أحرص خلق الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بنذكر كو الصحابة الكرام بارك بترك السنة، بترك السنة، بالتصور توهم،
چې دوی د پیغمبر علیه السلام طریقې پرېښې. د بدعت نسبت صحابو ته خو ډېر لوی ظلم دی چې د ترک سنت تهمت هم کېږي. وهم ارباب العلم، د وحي د علم خاوندان دي، د نبوت د علم خاوندان. وهم ارباب العلم، دا د وحي او د نبوت علم والو. او دا وهم احرص خلق الله على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. او دا هغه جماعت دی، وایي دا هغه جماعت دی چې په کائناتو کې د ټولو خلقو نه زیات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د پیروۍ حرص لري. نو ځکه یو خبره خو دا ده چې موږ تاسو به په سلفو باندې څه کوو؟ اعتماد کوو. سلفو دی. دویمه خبره، موږ چې څه وایو او څه کوو، خدای لپاره په خیرخواهۍ سره انما الدین والنصیحه، انما الدین النصیحه. الحمدلله د دیوبند د مشرانو ښایسته واقعات ټوله ورځ تاسو ګورئ. الله دې وکړي چې دا واقعات په زړونو کې او په دماغو کې ځان سره یوسو، صرف موبایلو کې او کیمرو کې نه، بلکې په چینو کې یوسو او په دماغو کې ځان سره یوسو. او الله دې وکړي چې موږ ته پوه شي، او الله دې وکړي چې دا د دې مجلس دا مناظر او دا واقعات امت ته ورسوو او خواري کړو. استاد شاګردانو ته وایي، امام مقتدیانو ته وایي، او طالب خپل دوستانو او ملګرو ته وایي، او دا ورسوو. د خیرخواهۍ په بنیاد باندې، د خیرخواهۍ په بنیاد. د حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمه الله یو واقعه راته یاست، جیل ته تلو، د چا ملاقات له خپل یو ملګری ورسره دی. هغه ملګري په لاره کې تپوس کوي، چېرې دي د کشف نبوت او د کشف کرامت، کشف نبوت او د کشف کرامت. نبي ته هم کشف کېږي، بل نوم یې معجزه دی. ولي ته هم کشف کېږي، متبع سنت مسلمان ته ولي وي، د هغې نوم کرامت دی. دې کې څه فرق دی؟ الله دې د ټولو استادانو، د ټولو علماو، د ټولو ائماو، خطباو په زړونو کې د خیرخواهۍ جذبه پیدا کړي، چې داسې یو ښایسته درس سره، یو ښایسته سوچ سره خپل شاګرد، خپل مقتدي، خپل مطالب پوهېږي. نو دا تپوس وشو، دواړه په لاره باندې روان دي. حضرت نانوتوي رحمه الله ورته وایي، فلاني دغه ته څومره مزل دی، جیل ته څومره مزل دی، جیل ته څومره مزل دی. نو هغه د خپلې اندازې مطابق ورته ووایي چې حضرت 200 قدمه به پاتې. څومره؟ 200 قدمه به پاتې. ښه، بیا روان دي 4-5 قدمه فاصله پاتې شوه. بیا ورته وایي فلاني کوم ځای ته چې موږ روان یو هغه جیلخانې ته څومره مزل به پاتې؟ نو هغه ورته وایي چې حضرت نو سره ورسېږي 4-5 قدمه. څه دي؟ 4-5 قدمه. ما ښکلې وکړه، 4-5 قدمه. ښه، بس وروره تا نه ما چې هغلته تپوس کړی و که نه چې جیلخانې ته څومره مزل دی، تا راته ووایي چې تقریبا 200 قدمه. دغه کشف ولایت دی. او دا اوس مې ځانه تپوس وکړو چې دغه ته څومره مزل پاتې دی، ته ګورې، نږدې نه ګورې او ودې وایي چې 4 قدمه پاتې دی. دا کشف نبوت دی. ولي د لرې نه ګوري او نبي د نږدې.
ولي لوري نقول او نبي نزدې نقول د نبي او د ولي په کشف کې دا کشف نبوت او دا کشف کرامت. الله سبحانه وتعالى خپل فضل سره تاسو دا خواري او تاسو دا مهنت د دین د حفاظت او د دین د اشاعت لپاره یو مؤثر ذریعہ وګرځي او الله سبحانه وتعالى خپل فضل سره دې مهنت ته قبولیت شرف نصیب کړي. روم یو خبره بلم زه عرض کوم سره د اعتذار د دین هر شعبه کې هر قسم محنت کې او قرباني کې د ناقابلیت احساس سره وکړي څه سره د دې محنت قابل نه د دې محنت لایق نه الله د ناقابلیت احساساتو سره د محنت کو ستاسو له کرمنا د قبولیت په امید ناقابلیت احساس سره د محنت کوم امید مې ده ته کریم ذاته سبا زما د ناقابل دې محنت ته د قبولیت شرف نصیب کړي. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه.